دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا سړی زمانه چې راشي او د تصدیق صدق الکاهنه کوي نو دا زما د دین نه دی. د کاهن سړی دا مکوه اگر کاغه ځان باندې د احادیثو څادر اچولی دی، هغه ځان باندې د بریلیانو څادر اچولی دی، هغه په ځان باندې د تاسو ګوره پام وکئ پخوا د جاهلیت په وختونو کې دا کاهن او کوهان عراف ساحر دا وګورئ د دې پوره معلومات والی تاسو ته پته لګېږي چې دا اوس چې دا تعویذګر دي دا ماغه دي. هغوی هم دا شی کوه دا مرض تا ته لګېدلی دی او تا کې شته او تا کې نشته، تا باندې چا کړی دی او په تا چا نه دی کړی. دا ټول چې کینی نو دا چې بنین درته لنډوي نو دا غرض یې څه وي؟ که بنین لنډ شو نو چا در باندې کړی، که بنین لنډ نه شو چا در باندې نه دی کړی. هلکه چا در باندې سیر کړی دی چا در باندې چې د بنین نه معلومي. دا تاسې هغه میډیا کې چې اوس دا خبر خورېږي ډېر پکې دغه راووتل چې بنینونه یې لنډول. ما ویل که دا ځان له زمونږ دا خلک کوي، هغه خو نور هم پکې راووتل چې بنینونه یې لنډول. بس ورشئ خبره اوس وکړئ که نه بس تاسې ورشئ ورته صاحبه ته دا څنګه لنډې دا کومه طریقه ده. ما خو ورته وویل چې ما ته یې وکړې وایي چې ناسې ډوک پوک مونږ کوو پته نه لګېږي. ډوک پوک کوي ډوک پوک. په دې ډوک پوک کې خلک کروڑ پتیر شو کروڑ پتیر ګاډي څه بنګلې کروڑ پتی نه د دې آفتاب د کلیوالا پکې سم داسې شولو چې کوم ځایونو ته وختل او څادر یې چې ولي ښایسته په ځان باندې د تقوا دعوت کتابونه لیکي او تعویذونه غوڅومه د خلکو نه. دا ټولې بانې دي د خلکو تعویذ غوڅې خپله اصلاح شه، په خپله په دم باندې د کوم ځای نه روپۍ اخلي او دا کسب دې جوړ کړی. تا کې څه چل دی؟ ته چېرته ځان وښایه که ته وایې چې زه ما باندې پیران زما تابع دي نو قرآن خو وایي چې دا پیران په چا نازلېږي؟ علی کل افاک اسیم. او که ته وایې چې زه د نورو مسلمانانو په شانته مسلمان یم ما کې څه خاص وجه نشته نو بیا خلکو ته ووایه چې ما له سره راځئ زه خو د نورو مسلمانانو په شان مسلمان یم که بل مسلمان لزه زه د هغوی نه جدا نه یم چې هغه دې په فاتحه دموي هغه دې په کوم دم دموي هغې له زما له سره راځي. نه دا ورته نه وایه ته ورته دا ښیه چې ما کې څه خاص کمال شته. هغه ځای کې د لندن نه تا ته دغه مخ کېږي د موبایل او ته پې چوف خلکو ته کې د دې ځای نه لندن ته ستا چوف رسي ته خو ځان د هغه چې هغه وایي چې په یو قدم تر عرشه پورې رسي ما لیدلی دی رفتار د درویشانو ته خو د هغې نه موچتي ستا خو یو چوف رسي امریکا ته ستا یو چوف رسي جرمني ته ته ځان دونه اوچت ګڼي. نو د داسې خلکو نه ځان لرې ساتئ، د داسې خلکو سره معامله بالرفق مه کوئ چې خیر دی او ممکنه او ناممکنه دا په کلکه ردوئ. دې ته دوا بعد سنت دونه خبره نه ده، دا د خلکو عقیدې او دینونه دې خلکو خراب کړل. دیو باندې صحیح رد کوئ، دا په هر ځای کې په کورونو کې مضبوط شئ. پیرې هم څه نشي کولی، هېڅ هم نشي کولی او مه دا خلک چېرته بیاوئ او مه د دې خلکو په خوله اعتبار کوئ او مه د دې دا ساحران دي. فی حد الساحر عن جندب قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف. په تورې ووهه، هېڅ قسم نرمي ورسره مه کوه چې ته ورسره نرمي کوې چې بس خیر که نه او خیر که نه او کور کې دې لږ شان ما دم که ډېر داسې. نو دا قال دا مو وایي که دا زه چې زما د دې حدیثو نه ډېر زړه چې تور دی که نه دا په دې تور دی چې ښه به یې پېژني دا سړی کذاب اشر. دا به ورته معلومي چې دا سړی چې سل خبرې کوي د دې 99 دروغ دي یوې رښتیا ده، دونه دروغجن دی. علم بیا ورته معلومي او وایي به دا دله دم له خلک ولېږئ ورشه چې دام دم کړي. څوک خط ورکوي او څوک بل څه ورکوي دا څه دپاره ورکوي؟ دنیایي پیدو کې
دا خلک پکې گیر دي. دا بریالی نه هغه پیر صاحب چې دی پیر ګوهر علي هغه هم په منبر ویلی دي دا تعویذونه چې کار کولی شولی وای دا مریم نواز به زما په کور کې ناسته وای دا تعویذونه ماویذونه کار نه کوي وای هغه یې ماخر په دې اقرار وکړ او زموږ دا ګنده نه کوي دا زموږ غټ غټ شیوخونه چې ځان ته شیوخ وای او جبال العلم ځان ته وای دا مقصې ګنده دي د دوی دغه عقیدې دي په ما باندې افضل رسول الله زموږ دلته هغه زموږ د مدرسې نه یو طالب فارغ دی اوس سعودي کې دی د حزب الله د کلیوال دی ځان ته ډېر غټ نوم وایي ابو احمد الشامي او دغه ابو احمد عبدالحمید الشامي المتوع خو ته خلک وایي هغه وایي چې دا ته ونو موږ اوس کېناستو شیخ ویله چې دا غریب وایي چې په ما باندې خلک دغه کوي تعویذونه او جادو کوي وایي ما ورته ویله چې شیخ صاحب تا به ورته ویلې چې په تا جادو کوي نو په نواز شریف یې ولې نه کوي او په زرداري ولې نه کوي چې دا ټوله دنیا یې غرقه کړه ده او دا زرداری دي څوک وګوري چې په عمران خان یې وږي که نه چې په لنډه دې ځان خلاص کړي په اوږده خو به دې ځان نه خلاصوي بس په ده به یې وکړي دا ټول بکواس دغه د دوی عقیده یي دغه نتیجه یي ما باندې چې الله در باندې مرض راولي وایي په ما چا څه وکړل په ما باندې چا کاله جادو کړی او په ما باندې دا د دې خلکو عقیدې دي دا د دې خلکو فکرونه دي قال ابو عيسى هذا حديث ها تبي من زلمه چیرته جادو دي کوم ځای کې جادو دي ای به خو چې واقعي جادوي او هغه د جادو اثرات ته په خپل چې کوم سره مونږ کوي ختميږي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بیا نه شوی چې کله د سوراتونه په نازل شولو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس او ته شته دی که نه څوک خو به کوي کوم ځای کې به شوی یا به اوس چا د ورځي نه به ورځي هغه علم ختم شوی دی اوس موږ دا نه وایو چې نه به کېدی شي چا سره اوس هم دغه وي خو هغه په تا چې کوي دغه جادو نو زه وایم چې په زبیر یې کوي نو ولې په زرداري نه کوي دغه جادو چې زرداري د دې نه خلاص کړي چې د خلکو دا ملک لوټ کوي چې دا بچ دا ملک ته ټول خلاص کړي نواز شریف باندې ولې نه کوي په عمران خان یا یو مخالف په بل مخالف ولې نه کوي بیا دشمنی ته ساجد دی ورزه دغه جادوګر خو دغه جادوګر چې دا ته جادوګر وای چې دا پوېږي دا خو 1000 روپۍ او 10000 او 15000 روپۍ علي په 10000 او 15000 روپۍ په مخالف جادو کوه او بس هغه به د منځ ذکر او بیا پتا کوي شیبا هغه به کوم ځای کې وو هغه نه ډېر والی په اندازه باندې پخوا د فرعون په زمانه کې به اوس داسې په کثرتونو څوک نشته او نه دغه علمونه چا شته دی دغه علمونه د الله په فضل انبیاو ختم کړل رسولانو ختم کړل د الله نیکو بندگانو ختم کړل دغه جادو د الله قرآن ختم کو چې د جادو چې دی کفر دی سحر دی هر جادوګر مړ کوي چې ته مونده کو دا وسته ټول ختم دي دغه علوم او نه چا سره دلته شته دي چې توس بر نه قیریږي چې چا را باندې جادو کو چا را باندې جادو کو هیڅوک یې در باندې نه کوي ها ته به ما خبره کوي حکومت کوي ته مړکه چې سواری په وجني کنه وجني ته وجني ته چې وجني خو تام په وجني کا یو دا وایي چې د الله په نسبت داسې چې الله حکم د وجلو د هغې کړی یو تی مړ کې په غیر د حکومت نه دا د الله په نسبت ماخوذي که نه بې نو دې کې ستا معامله د الله او ستا ترمنځ ده الله که وغواړي نو تا کار صحیح کړی دی تا به معاف کړي او که ونه غواړي نو وایي چې تا ته خو دا حکم نه و دا خو د حاکم کار و بیا به دې نه معاف کوي